چارمین سے دفتر شاہ بادشاہ دا طرفنا دا ټول فاتحې پریس کلب دا طرفنا انجینیر احمد مقام صاحب ته چې کوم ګفټ تیار شوی او هغه ورکړی شو انشاءالله کوم د انتظار ګړۍ چې دي هغه تقریبا په ختمېدو دي د هغې میلمه به راغواړم د کوم چې ټول فنډان انتظار کوي کوم چې په دې سواد په خاوره باندې خپل هغه خدمت پیش کوي چې هغه نه منلو دی که په اقتدار کي که بغیر د اقتداره وي نو د غریبانو لیډر دی خو نن تاسو ګورئ چې په دې حلقو کې دا نه وایي چې په حلقه کې په حلقو کې چې څومره موږ به مخکې بجلي ستن نه پېژندلې بجلي ستن به ایستلی وې نن موږ د ده د برکته د بجلي ستنې نه چې د سویګي سره پیپونه چې څومره شین او هغه موږ وپېژندل نن هغه شینې چې دي د هغې بنیادي دغه چې ختم شوی دی دا بجلي ده هغه روډ دی او انشاءالله دغه بله خوشحالي را روانه ده د سویګیس زموږ ځنګلات په خدای پاک بچ کړي سویګیس به راورسي پیپونه راغلي دي سلک دی د حکومت د طرف نه دغه دی هغه به انشاءالله وشي خو هغه به دې یو شعر راغواړم هېڅ ذاتي غرض مې نشته په نظر کې که څوک وایي زه پرې هر رنګ قسم خورم هېڅ ذاتي غرض مې نشته په نظر کې که څوک وایي زه پرې هر رنګ قسم خورم ما خوړلې د پښتو د سره نه ده ما خوړلې د پښتو د سره نه ده زه که خورم همیشه د پښتو غم خورم انجینیر امیر مقام صاحب صوبایي صدر پاکستان مسلم لیگ انجینیر امیر مقام صاحب تاسو ته ټول استقبال لره انجینیر امیر مقام صاحب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم جناب محمد علی شاہ سے محبوب سے سردار خان زما د پریس کلب اور داخلی پریس کلب نو منتخب تمام کیبنٹ اور بستے اجلاس و زما مقامہ زما انتہائی قابل احترام قابل عزت مشرانو عمدور و کشرانو السلام علیکم زټو نمخ کې عبدال شاه صاحب دا غټول کیبنٹ ته خپل طرفنا مبارکباد ورکوم د هغو په حل اغستو باندې د هغو په انتخاب باندې او د الله تعالی نه دا دعا وړو چې کوم حل دعا هسته په هغې کې هر څه کور شوي چې الله تعالی دوی په هغې د عمل کولو توفیق ورکړي او خپل قلم او ژبه د دې ملک د 22 کروڑ عوام او خاص کر د دې خواځاخیلې تحصیل د عوامو د بهترۍ لپاره استعمال او چې کومې کمزورۍ په حکومت کې یا په بچه صاحب اقتدار کې د ښکاري دا پکار ده چې هغه هایلایټ کړي او قوم ته مخې ته راولي او که څوک ښه کار کوي د هغې هم تعریف وکړي د یو ښه صحافي معنا او مطلب هم دا دی چې څوک څه کوي هغه ټوله آینه قوم ته ښیي د صحافت د یو ملک په ترقۍ کې او مخکې تلو کې ډېر اهم رول دی اهم کردار دی چې قوم د هر څه نه آګاه ساتي او هغه پټې پټې خبرې چې عام سړي ته ما ته نه معلومي هغه هم خپل د تحقیق او ریسرچ په وجه باندې بهر راوباسي او قوم ته ښیي زه د دوی یوه خبره زما د سب نه بالاتر وه افضل شاه صاحب خبره وکړه ما وی چې حق بردارۍ له خو سړی د حکومت نماینده وي چې هغه سره د حکومت اختیاري د مرکزي حکومت د صوبایي حکومت او د هغې نه هغه ډیمانډ او
دا هغه ته اختیاري دا خلکو مسالې هم حل کولی شي. خو زه دوی مشکور یم چې د ډېرو میاشتو دوی زما انتظار وکړو او دا خبره وکړه د ګل او د بهروز خان چې څو پېرې محبوب صاحب ټولو څو پېرې دوی راغله ما ته دعوت راکړ. نو ما ته بالاخر د دوی هغه مینه محبت داسې ښکاره شو چې یاره دوی دغه اقتدار او د هر څه پرېږدي او په ما یې دومره اعتماد دی او یقین دی دعوت راکوي. نو چې هر څه یي ما یې به ضرور راځم حاضرېږم به. نو نن ځکه بیا رالم او دې ته حاضر شوم. زه ستاسو مشکور یم چې په دې خراب موسم کې د سال ډېر باران و ما ته احساس دی او تاسو هم د دومره وختونه راغلي او دومره انتظار وکړو. دا ستاسو مینه محبت دی زما سره د خپل پارټۍ سره الله تعالی دې دغه مینه محبت د دې قوم د بهترۍ لپاره همیشه قایم دایم ساتي. زه دمانه مخکې څو خبرې وشوې. زه وایم چې د سیاست سړی کوي د سیاست مقصد دا دی چې د عوام په ژوند کې بهتري راوستل، د هغوی مسایل حل کول، د هغو تکالیف ختمول. دغې ته سیاست وایي. د هغې د زیات زه نه پوهېږم په دې حکومت کې په دې دور کې او د سیاست عجیبه عجیبه مقاصد مخې ته راغله او د خلکو د روز روز هغه نفرت پیدا کېږي چې دا کم نمونه ناړي د ملک وزیر اعظم جوړ شوی او د یو رکشې موټر سایکل ډریور ته جاز حواله شوی چې جاز چلاوه. نو هغه دا څه پته راځي څنګه به چلېږي چې د هغه په ذهن کې بغیر د انتقام نه او د دې ملک د تباهۍ نه بل څه سوچ نشته. ما ته هغه بله ورځ ډېر حیران شو. د یو کس تصویر مې ولیده په سوشل میډیا به تاسو زما سره هم ګورئ. د نن نه یو 2 کاله مخکې میرزا افریدي نومې دی خپل تعارف یې زما سره وکړو په 11 چینلو د یو نه سفارش بل نه ما سره ملاو شو او بیا یې زه په مسلم لیگ کې شاملېږم. ما د نواز شریف صاحب سره ملاو کړو. نواز شریف صاحب وزیر اعظم هم نه و. ما بہت اولته مو ملاو کړو چې مې ولیده د عمران خان په دور کې حیران یم چې دا څنګه حکمران دی او څنګه سسټم دی. अब डिप्टी चेयरमैन सेनेट टिकट मिर्जा अफरीदी और गए भाई किदेशी बल मिर्जा अफरीदी में ज्यादा पैदा शे बल सोच भाई दा सोच में दा वहां कास्ते چې یو یونین کونسل مشریم نشي کولای تاسو ولاړل په سعودي خلک چې 15 کسانو مخکې هغه خبر یوم نشي کولای. داغه څه پارټي هم نشتی ابو در زما سره شامل شوه نه په پی ټی آی او پی ټی آی څخه چې هغه بل یو خویدار با پارټي چیرمن چې نو د خپل پارټي او هیڅ شي نشي هیڅ صلاحیت نشي په هیڅ کوئی نه ما سوچ کو حیران شو ما خلکو د دې سړي دا د پاکستان د ټولو نه غټ ایوان بالا وته وي سینټ وته وي چې دا غي د صدارت لپاره د هغه لاندې پر پاکستان کریم خلق ناسي او دا ایوان بالا د صدارت لپاره د دې سړي انتخاب څنګه وشو د ډیپټي چیرمن پر ټول هغه سینټ صدارت پکې ډېر په سوچ کې پریوتم چې پته مې کوله نو صرف او صرف د عمران په دور کې یو قائد اعظم چلیږي نور هر څه مسترد هغه سړي معلومات چې وکړو نو په کروڑونو روپۍ د هر چا اخیستي چې تاله د سینټ چیرمن ټیکټ درکړو او بیا دغسې لاندې بنبران زه حیران شم چې په یو ملک کې د سینټ د چیرمنۍ د ایوان بالا د صدارت هغه کرسی هم خرڅېږي نو څه تمه وکړي داسې په دې سیاست بیا څه لعنت ته غیر څه سیاست شو چې یو ملک دې زیاته عمران خان رسو چې هغه ایوان او د هغې نه د خلکو څه ورکوي د کرایټیریا سره او خبرې به یې دومره غټې غټې کولې د عدل او د انصاف او د میرټ او د دې داسې او داسې زه نن تا نه بیا سوال کوم د عمران خان او د هغه ملګري زمونږ ټول لپاره قابل احترام دي چې په پی ټي آی کې دي
और पीटीआई دا उन्होंने सवाल ले लग पैया जहन वावरे पल्ले दे लीडर ने हमारा सवाल हो गए चिरवा मन त लग दा को आसे के गना कि दी सड़िए तार सेनेट चेयरमैन टिकट वर्कड़े हो गया जोड़ शो नो द खसूसियात से रिश्ता के वो मजबूरी आए पर एटोले पीटीआई की दादी सुगलिस्टी जागा जोड़ सी आए सारे के में इत्तेहादिया ने पार्टी दी पागे की दादी सुगलिस्टी कि हर शीए पर बोले मने दे मोंगंत नौकराई पर बोले वावरे दे नौकराई पर बोले दी क्लास 4 चपड़ासी नवाला 16 17 ग्रेड पोरे दा नवे खबर जो वस्त सेनेट चेयरमैन पर बोले खसी तो ये दा से सड़े दा मुल्क चले दरे मुल्क बस जुड़ेगी और समय की अल्लाह ताला ने रहमू की दागा पके में खबर वाला से नन चे दे गरीब सड़ी दाम सड़ी देवी इज्जतदार सड़ी चे कम हालत दे इंतहाई काबिल अफसोस बचाद दो वक्त रोटे वसलगी अवंत इमरान सोई वही अबल बिबली दो वही प्रोग्राम जोकड़े बू के मर्सों कदा से लंच बाग से तकसीम लेने लगोले कर वही लंगर खाना च बागी के खले गुम गला के लंगर खाने जोड़ो मा तो खुद मुसलमान था मुसल लीडर ने तपोसो को आगा बरतो जो दखल को मसले दासल की दखल को मसले की ओड़ा अरजान का जो गरीब सही और रोटे पदीर शुबने पे 350 रुपए किदार चावस भी की चीनी अरजान का दवाई अरजान का जो यो गरीब पल मरीज द दवाई अस्तेशी द बिजली बिल कम का द गैस बिल कम का डीजल पेट्रोल 4 साल में 500 पंप तजू न जमंगा सड़े हुई नन सेबा 5000 रुपए नोर ज्यादा लगी लगे वही बेगा 10 रुपए लीटर नोर ग्रांड शे पगार जागला अंदरा वाली च गरीब सड़ी पागे सरकार की या चोले शी बदे न की टोल खलक तासत ही अकल लगी दा टोल खलक खैर आता है जोड़ कमा दा टोल खलक राजी हो पे लाइन लगे दले औदन तो ओलाड़ी दे लंगर खाने न डोड़े रालमा दा टोल खलक राजी हो दल लंच बाग से रालमा जिदा से वजीर आजम ने जिरा का बारा के बा चिरागा पास से पाक खाली दे दा खाना पे गिरसर दसरा निश्ची जी कोम सगोड़ी हो दा वो बेहतर है पर सरकार पकार दे फिर अफसोस खबरा और इंशाअल्लाह ताला हर को तो एहसास की पगार जाकर एहसास हुए और मुझे जरूरत रोज गुरु नो खल को महसूसी जिदा अमल कम तरह वार और कम तरह गावल फोटो ना खबर जी पर अमल की कम द महंगाई तो बाद ने कम द गरीब सड़ी जोन मुश्किल जोड़ से कार सही मुझे तासरा पकोर के द दुटे मरोटे उम्म ऐसा नहीं स्ता मरीज बचे थे दवाई में शास्ते ऐसे टोल ले इलाज मुफ्त ओदा खबर जी हम जगह मुफ्त दत्ता योजे के इफ्तिताह करे बंदे के इफ्तिताह करे नर हो गरीब सड़या वो योजे को लाड़ा बंदे के अस्पताल त मौजूद दवाई पे क्यों मैं अच्छा मरीजान का बोल दो चिकन दे दवर शु व्यापल मुजीबुल लासो जी के समाज में की 310 तरह की दवा कब की दवाई को बीमारी तो दा से हालात दा कम खबर का है आर से यो जना बद तरफ का अमल के अजीबा यो बहरान तबोतो और यो लूट मार आगे मैंने हर सो लगिया जी जदावे चिकमंगला असली हुकूमत वही सूबाई हुकूमत था दाखबरान से बगौर दे और असली हुकूमत एमपीए जुड़े जो ना यवाज हुए सरदार एमपीए जुड़ से उस माता चाप चार बार के हुए नुमाय के सरदार एमपीए के बाद मैंने तो जी और कोई फंड लोर की हुकूमत मुखालिफ थे जिकरस्तान सूबाई हुकूमत ने जो डाटोरे होते कदा मोहम्मद अली शाह डिस्ट्रिक्ट नाजिम हो उस्मान तहसील नाजिम हो और दुला मादन नवाज शरीफ ने पैसे फंड आस्ते वागा हम की सूबाई हुकूमत जमांग और दुई लगोल दने पर यागत मा वागस्ते वाला खबरात चा द डेवलपमेंट वाले सर खबर को चीफ सूबा की हुकूमती तो व्या पारसा कोले शी टोल इख्तियारात ताजरा दी और व्या दास खलक दारुना विक्टिमाइजेशन मानोली दले हुकूमत चिसो कौम चारा उठ वर की
اره قوم نمائندهی نو بغیر د ټول قدر ریسپیکټ کوي او د هغې لحاظ دا خو عجیبه دور راغلی دا خو هغه سړي له ورکول نه دي چې په جیب کې واچي دا خو هغه قوم له او کار له ورکول دي دا خو که نه ورکوي نو دغه ټولې علاقې سره د قوم سره زیاتې دی نو زه دا خبره چې چېرته داسې زه چې کله د سیاست ته راغلی یم نو درې واړه ځله درې څلور حکومتونه پنځه د ایم ایم ای دور بیا د این پی دور او دوه پیرې د پی ټی آی دور راغی ما ته صوبایي حکومت کې زیرده میلاو شوی چې خلکو ته وښیم چې خلک کار څنګه کوي ته په صوبایي حکومت کې چې تا ته وښیم چې خلک کار څنګه کوي او د علاقې او د قوم ترقي څنګه کوي خو د الله تعالی احسان دی زه د الله تعالی ډېر لوی شکریا ادا کوم چې نن زه هر ځای ته په هسکه غړی تلی شم او چې کوم طرف ته ځم د الله احسان دی خپلې هغه نښې کې په مرکزي حکومت کې لږ ډېر اختیار میلاو شوی ما په هره علاقه کې هغه پرېښودي دي او نن هم خلکو ته ښکاري زه نور داسې نه ده ما تقریر څوک اوري د صوبې صدارت کوم چې بل څوک وایي تا خو خوازاخرې د مخالفینو له جنو څه ورنشي که نه چې که زه په شانګله کې خبره کوم نو وګوره د سوات ذکر یې ونه کړ که په سوات کې خبره کوم نو وګوره د شانګلې ذکر یې ونه کړ که په بل ځای کې په ملکنډ کې خبره کوم هزارې والا وایي چې ورګه د هزارې ذکر د ډېر خان یې ونه کړ د بل ځای ونه کړ ډېره خبره مخالفت ته خو زه میچ نشي د الله احسان نه زه چې هر ځای کې خبره کوم هر ځای کې ټیک ټاک کولی شم دغه ځای مطابق او خبره به ستاسو د دې علاقې وکړم د دې خوازاخېلې به وکړم کم از کم ځکه تاسو ته پته زه خوازاخېلې د دې باوجود چې زه تاسو باندې وډ راکړی مینه او ما ته دا احساس دی زه سیاست هم کوم انکو پښتو هم کوم زه ډله پلاوم ملګرتیا هم پېژنم تاسو په دې نه یم ملامت چې زه د ممبر جوړ شم تاسو خپل وس کړی زما ملګري خو ما سره ولاړو په سټېشنو جنګونه کړي الله تعالی ته به منظوره اکثریت بل طرف ته لاړ دا خو تاسو ماله په زرګونو وډ راکړی او که په سوونو نه زما لس ملګري زه به لس ملګرو سره هم ټینګ ولاړ یم او د هغوی عزت او کرم ځکه دوی زما مرسته کړې د دوی په دې کې څه قصور دوی خپل وډ راکړی خپله جګړه کړې خپل سټېشن خپلې خرچې کړي نو ولې ما ته خو هغه احساس شته دی دا نه ده چې زه ممبر جوړ شم دا خو د دوی په لاس کې نه وه زما نه دوی زیات خفه زما ملګري زما هم زیات خفه و چې ولې زموږ سړی ممبر نه شو او خبره خو د ممبر بیا کاونټ کېږي چې زه ممبر نه یم جوړ شوی تاسو ته معلومه ده ما نه څوک دا احتساب نشي کولی چې ما ته وایي چې امیر مقام صاحب تا موږ له څه کړي ځکه زه خو ممبر ته او خلک ممبر ته وایي چې ته ممبر جوړ شي او په حکومت کې راشي د هغه نه به تپوس کوې نو زه خو ممبر جوړ شوی نه یم که دوه ځله ولاړم بیا مې بېللی د دې علاقې نه خو بیا زه الله تعالی شکریا ادا کوم زه په فخر سره وایم چې که 50 ممبران ستاسو 50 پرې جوړ شي زه د چیلنج سره وایم ما سره د حساب کتاب وکړي زما مقدار کار په سترو کارو کې نه شي کولی چې ما تاسو سره کړی زه تاسو ته اول ویم د دې خوازاخېلې خلک مینګورې ته به ته شناختي کارډ لا په لاینونو کې به ولاړو وایي که نه تاسو ته یاد دي د خلکو نه زړې خبرې هېرېږي چې اول ما سره اختیار راغی نو ما پر یې خوازاخېله کې هم دفتر کولوم دا خلک دې ولې مینګور ته ځي دلته دفتر جوړ شي او دا زما خویندې میندې او ټولې دلته راځي او شناختي کارډونه دې جوړ کړی مې دی یاد کړی تا که په هغې سره بل څوک دعا ونه کړي زه خپلو ملګرو ته یم نن سبا بل رواج راوتی دی که څوک څه کوي بل راځي او په بډه کوي نه دا خو ما کړی نو ماشاءالله د جواب ورکولو هم ښه ټیټ ورکوی که بیا د بجلی په مد کې ما ته اختیار میلاو شوی د ګریډونو ټرانسفارمرو ستنو د ټیپرو شانتي او خلکو ته به وي چې په دومره فوټه کې به زیات په تور تار کې بجلي نشي بیلی چې کله زه وزیر شوم ما چې څومره راکاږي هغومره راکاږي چې د غره په سر اوسېږي د دې غریب کومونه وایي زه ته هم دا برابر شي او چې څومره وړی نو ما وړی تاسو ته یاد دي هر څه چې زما سره اختیار و خو د هغې نه وروستو غټو خبرو ته راځم خبره په دې نه کې محمد علي شاه خبره وکړه چې لوور سوات ته ضلع او غټه سوات خبره د نوم د ضلعو سره نه ده
د ترقۍ سره په سوات کې د اکسیجن یو دفتر و د واپډار اکسیجن د واپډار اکسیجن یو دفتر و تاسو ټول وتلی او په هغه لان کې به ولاړ په ګولکده کې چې مال اختیار راغی نو ما وې پرې خوا ذخیره کې هم دفتر کولاومه ما ته وې دا ورسره فیزیبل نه دی ما کې فیزیبل دی او که نه دی فیزیبل دی دغلته به هم کښېني اکسیجن چې دا د اپر سوات خلک دلته راځي او خپل کار کوي او نو دغه مینګورې به دې نه خلاص شي درکړه مې ویله شته هغه اکسیجن کې نشتي ولا خلک وایي چې کار خلک دې ته نه کار هغې ته وایي چې د هر چا کاري چې هغې ته د ان پي والا هم ځي او د پي ټي آی والا هم ځي او د بلې پارټۍ دې هم ځي کار د ټولو خلکي قومي کار خلک دې ته وایي پاټکې پکې بیا نه لګي ما به پاټکې نه دی لګولي بند کړی مې نه دی او بیا خبره مجموعي طور کړه ملکنډ ډویژن کومه نو چې ما دا ولیدو چې که زه په تاڼه کې ګریس سټیشن جوړ نه کوم ځکه کومې خبرې کوم په چیلنج سره کوي یوه خبره پکې غلطه ثابته شوه سیاست به پرېږدم خبر اعظم هم نه چې څوک یې اوري صحیح دی اوري زه په چا سې پردي شي نه هم په بڑا کولو عادت دی نشتی چې یو کار ما نه کړی په زرو کالو کې به وایم چې ما کړی زه هم بلکل ټانکي کړی او غلط بیاني به هم نه کوم چې کله ما ته ښکاره شوه چې په ملکنډ ډویژن کې په ټول ډویژن کې ګریس سټیشن نشتی بجلی ودره مردان نه راځي د مردان گریډ اوورلوډ دی که نواز شریف صاحب شهباز شریف صاحب بجلی جوړه هم کړه 11,000 میگاواٹ جمع کړه خو ما ته واپډا والا وی چې په دې ملکنډ ډویژن کې به بیا هم 2-3 کاله بعد شل غنټې بجلی نه لوډ شیډینګ وي ځکه سیسټم اوورلوډ دی چلیږي نه ټول مردان او ملکنډ په دې یو ګریډ نشي چلیدی نو موږ به نیم ټایم یو چلو نیم به بل چلو ما دا خلکو تباهي ده دا به زما خلک ټول عمر تیارې ته لاړ شي او موبایل یې به هم نه چارج کېږي وولټیج به هم نه زه دې خلکو ته وایم چې تاسو به موږ پېژنئ خو چېرته نه مر نه بعد په ژوندون دې پکار ده چې وپېژنئ چې چا څه کړلي دې علاقې له او دې قوم له نو با ګریس سټیشن پسې ولګېدم او د 3.5 ارب روپو په لاګت هغه منصوبه ما راوړې او په تاڼه کې په پلی روډ مې هغه ګریس سټیشن د 192 ټاورو سره جوړ کړو په 2018 کې کمپلیټ شو او نن ماشاءالله که ستاسو وولټیج پوره دی او که تاسو ته لوډ شیډینګ هم دی وولټیج پوره دی که چا د پی ټي آی بله ایم پي هرې پارټۍ جانډه لګوله دعا دې خادم ته کوي چې ما روزه شپه یې وکړه په هغې پسې او په مردان کې په عدالتونو کې په مردان نه ما لاین راوځو نو 100 کسانو پې سټې اډر واخیستې چې موږ خپل پټي کې ټاور نه پرېږدو تاسو به دومره غټ ټاور څوک پرېږدي چا د پټي په منځ راځي چا په کورونو وایي زه ټاور نه پرېږدم عدالت ته سټې الي دا د محکمې کار و زمانه و چې زه وزیر وم زما کار او زه په خپله دا په ریکارډ ده چې د مردان د سیشن جج په عدالت کې زه پیش شوی یم جج ته ما ته جج صاحب ستا څه کار دی دا ته خو وزیري دا محکمې والا دي دا ډېر دي او دا ستا موقف بیانوي ما دو نه پوهېږي بلې خبره زه پې ښه پوهېږم وی ته پې ښه پوهېږي زه ته ووایه ما ته وی جج صاحب ایشو دا نه ده سټېګانو خو که دا ګریس سټیشن ته دا ټاورې بندې شوې نو پورا د ملکنډ ډویژن چې 4 ایسه کې پي کې دی بلکې 3 ایسه کې پي کې دی دا ټول به غریبانان په تیارې کې ډوب شي دا زما د ذات وجه نه ده زه خپل کور ته ګریس سټیشن نه جوړوم خو دا ټول د ملکنډ عوام که څوک باره پارټۍ کړی ټول به په تیارې کې ناست نو ته مهرباني وکړه دا سټېګانې ختمې کړه هغه چې تپوس وکړو واقعي داسې ده خلکو د ریکارډ وکړو نو مهرباني وکړه هغه ټولې سټېګانې خارجي کړې او ځکه ټاورې ولګېدو نن دا خلک د ملکنډ مزې کوي کار دې ته وایي کار صرف خبرو کولو ته نه وایي که د هرې پارټۍ والا دی هر چا ته رڼا ده که د هرې پارټۍ دی هر چا ته هغه سهولت راغلی او دلته کې بیا څوک وایي دلته فیډر جوړ کړه هلته فیډر جوړ کړه په ما سره چې اختیار وکړې 3 غنډې جوړ کړي اوس راتلمه داسې خلک راغلی چې هغه منګلور والا مرم جبې پورې د دې خلکو فیډر ورلوډو بیا ولا موږ د هغه اخوا کوټکي ګریډ نه بجلي ورکړه او په مغه به ټریفک کې بندېدو
वो खुदा ग्रेड सर सहूलत रागे नुमावल बल फीडर मंजूर को दा फीडर द मंजूर है द इलेक्शन न महकमा मंजूर करे आखिर रोज की जम हुकूमत खत बेदा रिकॉर्ड और पाग वक्त में अगस्तनी रिलीज करे तरागले नन में कहते अगस्तने द्रे के आलाबादों पर रोड प्रति हो तनदी लगी थी दखले खबरे कवल योशंते और अमली कवल बलशंते खबरा अल्लाह एहसान है कि जमन खर्चा था नियत सफा खबरा मोहम्मद रिशाद रोड रोकड़ा तास टोल खर को दा मालूम है वो चीज रातमा दा योजे जमाने नजरी की संगे सालान ने नरवावले पदे के मम्मा खल को बाजरानी का वो दा कंदे के मुंह बदू बिया बोल गाड़े राखलासो कंदे रोड जो खुदा खेले बोले बंदे सुमरा टाइम लगे दा तो अल्लाह एहसान है जमात इख्तियार रहे दागा चक दरेने वाला वीरपति पूरे पूरे रोड पाते आगा टोल में मंजूर को दे खलकोले में खमायरी स्टैंडर्ड जोड़ को वो मौजूदा हुक्मरानान को के सब मेहरबानी उकड़ा चियागा रोड 5 किलोमीटर फिजा गट के ती वजीरी मौसूफ से कट को वेदा पसिन की दीवारों ने पैसीडी जोड़ेगी और टेकर दूर का अपने दूध में मुनाफा होशी तो जमाना मुनाफी तो से अगटोल आ हिस्सा बंद तक लगा थी विस्ता वेदा हिस्सा पर क्यों जोड़ा हुए दान मुना खरक माने इधर बजाय जिन्हें और किलो वेदा हिस्सा ते काट के दान जोड़ो सही अब पाती शे वही दा वो सिमम रमात वो एक मशीन आ रावड़ी वही दा सका पाती शे जी बसिन की रोड प्लेनेगी और दीवारों ने बकी की नो दे दी उन्हें की जिदा खत्म सी लगे जो प्लाट टेकाई ब्याह बगी मंगे जोड़ दो बगी हम मेरा पानी दाव पड़ा और द्वे में मेरा पानी जो उस ब्याह तमल द कोड़ा को आ सोरा भाना से आलमगंज प्लुनवाल में ब्याह विलो दड़ने में था बिल्कुल खैरे और खाते कि दासी जालिमानान में के जीवन के दरड़े प्लुना वहीदा होम दरे टेकी सवा वेदारी दुने जुड़े मंगल बलसुगरा पैदा को शर्म उलनवर दी पैसे मारा कम जान रावड़े प्रदय पैसे पर एक को बनकड़े वत लाइन में लगी दिली वही जमंग लांद बांधे हुकूमत जमंग है लांद बांधे हुकूमत दे तो भी बगार जल्दी इलाके शक्ल बदल छे तासो यो पर जर तरक्की करे हर तरफ ता ओपड़ा कह दे और चप के दे उल्टा आग मने कार बनकड़े अयो पुलिस पोरो लड़ोरा पोरे सुमरा तरस अफसोस खबर जब कम्युनिकेशन में तो हिच है ना बात है जिस सिर्फ तासो अंत जिकम आवाज हो बेलेले कसुमंता और बेलेले कस दूर मुकाबला करेगा और जब ये हुकूमत की गटले मिंबरों में और या मौजूद में अच्छा अपना पर जुरत करे जमाना इलाके सर के जमाने से अगस्त हुए मोहम्मद मरे नहीं बोले सर मुझे तो बिचारे संजय नवाज शरीफ से तमावी और टैक्स नाफेशो खलक सियासत दासी के पमलकन डिवीजन टैक्स कस्टम एक्ट नाफेशो और खलक दिदाइज दगी और विदाउस ने वापस की यो पैसा हमले के कानून जोड़ शो नुमा दाखल को न वेख पोलता जब वापस राजमा होता है मलकन डिवीजन खल को दबाया मां के बाद जमा को दोस्त लगी गिनो माल ता सुधा डिमांड ना करे हम अकले अकल जरूर इस्तीफा वाला मर गया तो नवाज शरीफ को मकमी इज्तिमा में से दवाला और मंग दे लाडू जो वाले मार जस्ता असर वजीर मां और जमा रोर मिंबरी और जमान पदवर करता कस्टम नाफिस की मंगदान तू दवाला दासे खलक की पदे खबर में नखलासी की ताजो कम सही दे इमरान पर मखविशी ताजो अल्लाह बल पदे खबरों में मसलो खबर आ लगी कहा वलीदा ईसा डार दे दे की मंडे ग्रांड आ प्रेस कॉन्फ्रेंस रावा से ईसा डार विदा उसने की कानून जोड़ से विडार से कानून जोड़ से कानून दोबारा माफ का और दा एक वापस वाला पुराना कस्टमेट माफ का दा कीमत लागो ग्रांड सरदार नुमाइंदगी की वजन करे बड़ा खलक मुख पीजनी आ गाड़ी सर जो मुस्लिम लीग यार नो चिमाले उठूना गड़ी वाला बगी गिरसी चाचे बाहर सी मोहर ओले टोल बगी गिरसी ओ मसे पे सफर गई दाखल दासी सियासत की चल खलक दासी दगी की जदा हैरान दा पुलिनो खबर में कहला कि भले कारनामा तो खेम तो पीटीआई पक्का आलाम की द बहरीन नवाला तर कालाम पर रोड
زه الله تعالی شکریا ادا کوم د الله سره ربو منصوبه هغه زما په زور او په جنګېدو باندې منظوره شوه او هغه روډ جوړ شو د یو حصې پلونو ټیکه پکې زما د زوی د کپټنۍ سره وه چې کله د پی ټي آی حکومت راغی اوس په لاره ځای ګاډري نه چې پرتی دي هر څه دو پسې خو څه شینه راوباسئ او ټیکې ولم ختمه وی او کار نو هغه ټیکه یې کینسل کړه ستاسو ممبر صاحب ته هم پته ده هغه هم خبر دی د دې علاقې زه ضرور دا یم چې هغه هم خپل کوشش په کړی ونه شوه ځکه هغه د علاقې ممبر دی د ممبر په حیثیت او هغه ټیکه ختمه نو ولې دا ما ته تکلیف دی که ټول ټورسټو ته تکلیف دی که ټول کلام ته او ټولو خلکو ته تکلیف دی د هغه علاقې نه نو یوه کارنامه احسان په سواد په خلکو دا شو یوه پیره کینسل کړه زمونږ هغه هر څه ګرنټیانې او ټولې بینک کیش کړې ولې دا زمونږ مخالفت کې عمران خان وایي او دی چې څومره راکې شي راکاږي ما زما خبر نه دی چې څومره زور لګای زما صلی الله تعالی رحم دی هغومره ښه زیاتېږي زه به دې دبایږم نه وایي دا هر څه زور نه کېږي مالي طور یې ختم کړي الله تعالی ختمول الله تعالی کوي تو جی دوباره بیا ټنډر وشي شپږ میاشتې بعد نو بلې کپنۍ واز او په هغه بلې کپنۍ کې جردا ما ته هم پته نه وه زما د بل زوی په هغه بلې کپنۍ کې شراکت و ټنډر د اې ډي بي نه منظور شو هر څه وشو راله چې پته ته په آخر کې ولګېږي بلې کې ورته د زوی شراکت دی دویمه پیره بیا هغه ټنډر کینسل کړی پی ټي آی حکومت چې دا کینسل کړي دا خلک دې هم ګرځي او سواتیان دې هم ګرځي خو چونکې دې د دوی صدارت دوه پیرې هغه ټنډر کینسل شو اوس یې په درېیم ځل لګولی دا هم د سوات په خلکو احسان دی دا چې خبرې کوي لوی لوی او ټول نه غټ احسان د دغه نهالو خلکو د پی ټي آی د عمران په تاسو سره د ملکن ډویژن په عوامو او سوات خصوصا د شانګلې په دې عوامو چې کوم ایکسپریس ویز دوه نواز شریف صاحب سوات ته راغلی او په 2016 کې موږ په هغه منظور کړي چې یو د وي چک دره ټو کالام او دویم د وي خوازه خیله ټو بیشام زما صرف په ایکسپریس وی کې مطلب نه و زه حیران یم دا څنګه سیاست کې دا خلک زما مطلب و چې دا ایکسپریس وی جوړه شي د بیشام نه دا ټول علاقه به کولاو شي او سی پیک متبادل روډ بشي چې هغسې په هزاره ځي نو دا ټول نه لنډه لار دلته خوازه خیله چک دراو هغسې ډایرکټ مین روډ دا خلک به آباد شي یو انچ ځمکه ورته قیمتي شي دلته به یو انقلاب راشي معاشي نو هغې لپاره هغه منظور شو هر څه ټنډر ته تیار شو او تر کالامه پورې ما ته یاد دي چې ما ته یې نیچې ولوې چې فتح پور مدینه پورې موږ کوشش کوو خو پورته په هغه غره کې دومره صلاحیت نشي نو ما ورته تجویز ورکړ چې یو روډ موږ په پورې سایډ جوړ کړی دی او یو روډ تاسو د سیند نه پر راپورې سایډ جوړ کړئ ټورسټو به یو زبردست سپاټ جوړ شي په یو لارې به خلک ځي او په بلې به راځي او په مین کې به کنیکټ کوي هغسې پي سي ون هغه جوړ کړو او چې کله دا ظالمانان راغلو په اولني قلم زما ملګري خبر یاد ساتئ په اولني قلم یې هغه دواړه منصوبې ویستې او زما ورور چې د شانګلې نه یې مې هغه په احتجاج وکړو په اسمبلۍ کې جګړه وکړه ستاسو یې مې سے تنویج راغوستا ستا هم حق دی راځئ ما سره د سواتیانو ورته کې دا ټول ظلم دی نو د دې سوات ته چې کوم وزیر جوړ شوی هغه وایي دا په سیاسي بنیادونو باندې جوړ شوي دي د اسمبلۍ تقریر اوس هم موجود دی په سوات کې د موټر وې کوم ضرورت دی په شارله کې کوم ضرورت دی په غرونو کې دا حکومت پیسې ضایع کول دي څومره د افسوس خبره اوس وایي موږ به په تیپور پورې جوړه کړو تا نه تپوس کوم دا په تیپور نه کالام پورې به ستا نیکې جوړوي او هغه شانګلې پورې چې موږ ویلو بیشام هغه به څوک جوړوي خو الله تعالی به وخت راولي انشاءالله تعالی که الله تعالی مقرر کړه دا خواب زموږ د علاقې ډیولپمنټ او ترقۍ بیا به کي نو چې حساب کتاب کوي اوس مې د اخبار لیدو چې د نواز شریف نه موږ اسپتال راوړی او دلته پنجاب نه موږ اسپتال راوړی د کډني اسپتال په سوات کې جوړ کړی وایي چې منظوري بورډ ورکړه چې د نواز شریف نوم د اسپتال نه لرې کړی بې شرمو د شرم صحت خو نشي چې تاسو ته ویو دا منظوري ورکړه چې نواز شریف ته نوم د بورډ نه لرې کړی که څه بل څه منظوري ورکړي چې هغه اسپتال غټ کړي لوی کړي نو سہولیات پکې ورکړي چې داسې خلک شي
د نواز شریف نوم ته نشي لرکولی د بوډونو نه د لورونه به خلک څنګه لرکي د پاکستان خلک اوس وایي چې د پاکستان ترقي هم په د نواز شریف شهباز شریف او مسلم لیګ او په منظري کې ده زمونږ منظري له هوټ ورکو پاکستان مو مخې ته ځي که نه ورکو وروستو به وروستو به غورځېږي نو چې دا نومونه خلک چې زه به راوایي کم ذکر تاسو ته کوم افسوس خبره الله تعالی زمونږ هغه جوړ سوچ دی هغه فکر دی چې کوم زمونږ پسمانده علاقې دي کوم تکالیف دي چې الله تعالی وخت راکړي په ټول نه بنیادي خبره حکومت چلول دا کول چې غریب سړي به ماښام د چولې څالي او سهار به یې څالي چې دا نالایق دی نو نشي بدلېدی ځکه مونږ وایو چې مونږ لانګ مارچ کوو ولې لانګ مارچ کوو ځکه لانګ مارچ کوو چې دا نال لري چې مونږ د جهاد کړو د حکومت خلاف خبره کول زم جهاد دی تاسو به کې نیسه بھرپور واچوئ چې کله لانګ مارچ کیږي بھرپور تعداد کې به راځئ او په هغې کې به شریکېږئ زه د یوې منصوبې تفصیلي ذکر کول غواړم خبره د ګیس زه دا ګڼم چې ګیس یو بنیادي ضرورت دی هر چا ته کله چا یقین نه کېږي دا محبوب علي خدا له چارباغ دی خو چارباغ دی شاته کړی چارباغ موږ له ور څوکي تپوس یې وکړې وایي د ګیس څومره مدار ستاسو رشته دار خلک یې ارزوي زما دا خواهش و چې ستاسو هر یک کونې ته د ګیس لاړ شي دا واورئ اگر سیریس زه خپل مخالفین سیاسي زموږ وروڼه دي هر سړی خو چې کوم سیاسي مخالف دي هغو ته هم وایم که زه یو ځای کې غلطی یم نو ما ټیک کې دا انجینر صاحب دا خبره ده غلطه وکړه زما لیول دا نه دی چې غلط بیانې کوم نو چې کله زما خواهش و چې هر کور ته ګیس لاړ شي په دې غرونو وړي شانګلې ته دې لاړ شي کالام ته دې لاړ شي اورځې ته دې لاړ شي د مریم جبې په سر کې هم بلیږي بارکوټ کې نو چې ما تپوس وکړو وی ستا خو سر نه د ګیس کیپیسټي دومره نشته سواد نیمګورې د شپږ انچي پایپ لاین راغلی دی پخوا او هغه شپږ انچي پایپ لاین دی نو هغه شپږ انچي خو نور نه اوږدېږي ته به هغه شپږ انچو نه مخکې چا ته لاین ورکوې په هغې کې خو ګیس راځي نه خو را نیمګورې د خلکو نه کېږي نو زاریان شما بیا به څه کېږي دا ګریډ شته مسله راغله دا هر څوک واوري او ریکارډ دې چک کړي ګیس والا تر سهار دې لاړ شي تپوس دې وکړي نو ما ته ویل دی خو یو حل دی که ته په دې ملکن کې ګیس خورول غواړې نو ځان له به یو بیل ټرانسمیشن لاین راولي 12 انچ پینډه ټرانسمیشن لاین به بیل راولي د مین لاین نه او ښار مردان نه هغه به سواد ته رسوي بیا به دا ګیس تقسیمېږي یا چې نه تقسیمېږي ما وی مرګري اسټیمیټ جوړ کړه پیسې به پې څو لګي هغه چې اسټیمیټ ګیس والا جوړ کړو 3 اربه نه پاسه اربه یو ارب 100 کروڑ اوس په پارکونو باندې صرف ممبران او سینټ چیرمنان خرڅېږي او موږ په هغه ټایم کې کار کوو موږ به وایي چې خلکو کار وشي ویل 3 اربه نه پاسه ما بني ادم دا به څوک ورکوي ځکه زه خو ممبر یم نه ځکه نواز شریف ته مخامخ کېږم نو ښکاران ته ویل چې وایي تا خو ورکوي خپل سیټ هم بېللی یار ته اوس که په سواد کې ماله بل چا ته شي راکړي څه ممبر خوا ته شته دی نه په ملکن کې شته دی نه دومره غټه منصوبه تا ته څنګه دا اسانه خبره نه ده هر سړی د حساب کتاب کوي چا سره او ما بیا په لګي منظري نه واچوم ما توکل په خدای او په هغې پسې ورختمه او هغه منصوبه خوب لیدل دي چې په هغه ورځو کې په ټول پاکستان کې صرف 3 منصوبې منظورې شوې یو پکې ما د سواد منصوبه واچوله په ټول پاکستان کې او هغه 102 کیلومیټر ټرانسمیشن لاین 102 دې سواد ته ماله ورسوه تاسو ته یاد دي او هلته چې موږ په هغه ګراونډ کې بلوګرام کې جلسه کوله حافظې خپل یاد دی که تاسو هم راغلي وئ او ما افتتاح وکړه په بلوګرام کې او هغه 102 کیلومیټر چې هغې له موږ د ملکن د پالۍ غرونه کټ کړه او هغه څه کیسونه ما په مردان کې وکړه نن تپوس وکئ دغه ته وایي میا خان څنګه و نور ځینه په هغې اعلان پاس کېده رحیمدار خان ژوندی دی رحیمدار خان وایي چې امیر مقام په احتجاج به ما پسې روزه نه کوو امیر مقام زموږ پټي روانوي او دومره غټ پیپ زموږ په پټو کې به وي او خپل کور ته به ګیس کوي دا ګوره ما څه څه برداشت کړي دي موږ له به اول کې اس راکړي هلته واله به وي
نو ما خو زه دې پایپ نه نشم درکولی دا خو ټرانسمیشن لاین نه په لاره کنیکشن نه ورکوي البته په جرمانه کې بیا خلکو هم کیس ورکړی خو هغه پیپ ته رارسولی او دلته هلته یې چک کوي او هلته مې افتتاح کړی خلک داسې کار کوي دو په زرو کالو کې هم نشي کمپلیټ کولی داسې منصوبه او د هغې نه وروستو دا تاسو چې پیپونه مار ګوټ ته ویش کړي دا ما هسې نه راوړي اولنی اختتام مونږ پورې وکړه چې تر چارباغه پورې ګیس راغلی د دې پایپ کیپیسټي د چارباغ نه ما کوشش کوو چې الہ آباد پورې سلیکټر پایپ دی الہ آباد والا ورکړو ما ته ګیس والا بیا وکړي ګیس نه تش بی نو ما بیا به څه کېږي وی دې ته به ځان له بل لاین ورکوي د هغه طرف نه دا خبرې تاریخي خبرې ځان پې پوه غی منګه به یو یا به نه یو الله تعالی احسان دی چې څه مو کړي په هغې فخر کوو ما ته وی چې د هغه طرف نه به غټ 12 انچ ډسټریبیوشن لاین راولې په کرانجو به راتاوی مټې ته به راځي بیا به خوازاخېري ته ځي او دې الہ آباد ته به د خوازاخېري نه واپس راځي او د دې ځای نه به مخې ته ځي کالام ته د الله احسان دی ما د هغې هم منظوري واخیسته زه ویم د ټول ممبران راغونډ کړئ او زه نن په چیلنج سره ویم په دې لارې زه راتلمه تختۍ مې شمارلې نو په هر ځای کې تختۍ لګېدلې وي د ګیس افتتاح یاره شرم وکړئ په پردي منصوبو څنګه افتتاح لګوئ ما ته وښیئ چې د نواز شریف او د شاهد خاقان د دور نه وروستو د عمران خان په دور کې کومه د ګیس منصوبه منظور شوې ده ما ته راوباسه کاغذ راوباسه ما ته وښیه او هغه ما منظور په تاسو راغلایم معمولي خبره نه او پایپونه مې ټول لاړو ما ته حالت معلومي ما یې که پایپونه ټول لاړو نو سبا به هیڅ پته نه لګي او دا ټول ځینو کې مې ډمپ کړه او پورې به افتتاح وکړه په ډیرۍ کې د ډیرۍ په ګرانډ کې هغه 12 انچ پایپ زه په حکومت کې هم د پی ټي آی حکومت وی په هغه تېر دور کې پرویز خټک چیف منسټر وی موږ دا روډ زموږ دی صوبایي حکومت موږ خپل روډ کنستولی نه ورکوو مېر مقام د خپل پیپونه راوړي پراته دي دا وره پیپونه دې پراته دي نو یو شپږ میاشتې یو کال یې هغه سکیم بند کړو 3 کاله نور وتل څومره ظلم دې خلکو سره کړی دی تاسو ظاهران مدوم شریف خلک څومره زیاتی دې خلکو سره کړی چې منظورې منصوبې چې خلک سهار راوځي او دا روډ بند کړي چاپلار د ګیس والا به تم لګي دا ما داسې لاین نه دی چې تاسو باندې مې ګیس پایپ راخور کړلی دا شوق له ما په دې روډ کې پایپ نه دی ښخ کړی چې الہ آباده پورې تللی دی دا دې نه چې په دې باندې څومره آبادي ده ټولو ته به ګیس میلاویږي دا هر چا کور کې به چوله بلیږي د دې لپاره مو کړی دی او دا هغه ټول اسټیمیټ جوړ کړی او اسټیمیټ ما وزیر اعظم نه منظور کړی که ما نه چمتلی پورې په اولني فیز کې منظور کړی چې کوم اپروول دی ما مخکې خوا چمتلی نه به مخکې بیا هم د نشانلي غرور ته به یې وړو پر چمتلی پورې ما منظور کړی هغه اپروول زما سره پراته دي چې څوک مناظره کوي چې هلته ته راوباسم که د دې سایډ مې کوم ځای پورې منظور کړی که د بل سایډ د شالپینه پورې منظور کړی که نه وي چا څه منظوریان راوړي نو ما ته وکړئ په پردو باندې تختۍ لګول مناسب نه لګي عزتدار پسې نه ښکاري که ما ته کې زه خو ضرور دا ویلی شم ما نه به چا تپوس کوو ما به وي ایکسپریس وی پی ټي آی حکومت کې په هره طریقه چې جوړه شوې چک درې پورې او زه دا اوږدومه تر کالامه پورې او د بیشامه پورې دا مې نه وي چې دا هم ما جوړه کړې ځکه هغو بهر څه په کوم منصوبه چې جوړه کړې زه دا نه یم چې مریم جبې ته روډ جوړ شوی میر مقام جوړ کړی ضرور اگر هغه هوټل لپاره جوړ شوی د هوټل والا سره اګریمنټ شوی خو جوړ کړی په دې دور کې نو کم از کم په پردیو منصوبو دا ستاسو حق دی منظور سکیم دی تاسو ته به لګي او خامخا به لګي دې کې دویمه خبره نشته او انشاءالله تعالی دا هسې میلمانه ډېر عزتور دي چې الله تعالی مقرر کړي زما په الله تعالی او خپل بنیاد یقین دی او ستاسو په دې مینه او محبتونو باندې وي چې راکړي زما دا وعده ده او زما دا خواب دی مراسم به زه راکړي عزت په منبرۍ کې نه دی عزت ستاسو په مینو او په دعاګانو کې دی هغه ما سره د زرو ممبران نه ستاسو مینې دعاګانې زیاتې دي ما ته په هغې باندې ما ته په هغې فخر دی چې ستاسو مطلب هغه مینه محبت دي دا زما لپاره هر څه دی دا زما خواهش دی چې ستاسو کوم بنیادي مسایل دي هغه الله تعالی حل کوي انشاءالله حل کېږي به د فیډر زما فیډر هم د ټیپر شم د چا به وي
देखो फीडर ताओ देखो ताओ हर तरफ था अगर ताओ कड़ी इंशाल्लाह बया बो दौर राजी नजो तातो टोलो आखिर के प्रेस क्लब दपारा दुई खबर वकड़ा जिसमें कि नमूद दावेरी शुक्र अल्लाह ताला मुला मुकर्रर का कदा कानूनी नुस्तास दपारा पर इसके हो नेबा इंशाल्लाह ताला तासो जिसमें का मोलो प्रेस क्लब कौन जुड़ो स्पेशल रजिस्ट्रेशन मोलो दो से तरागले और दाढ़ी इज्जतदार साहब दी तराना मारे से डिमांड उन्होंने करे पप्पल जेबा से चाय पानी दपारा जो 500 रुपये का पहले जेब और कमा नोर बम कोशिश को हम ये तो चलाओ की मुझे यो खबर का टोल तो तना से अक्सर नोर जमाना पैगाम हुआ सब कासवार पर जमा बजे नुमाइंदा है तास टोल जमा रूना तुना है तास और जमा के में मिले तास मासरा पाए कि तो द्वेम शक्का द्वेम खबर है नोरे दुआगार पकाता के माता अक्सर कर कंप्लेंट पे तो उन्हें खपगी यूं नो तो होता तो दागा माई यो मंडल जमा बजे तास कम से कम जो चार दुआई नो माता दरखास्त है कि माता